من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم محمد ابوبکر بختیار خان دی او کتونکو ما نن تاسو له یو ډېر اهم موضوع وروړی دی. هغه موضوع دی د صحت چې د انسان خرابي چېرته ځي؟ هسپتال ته ځي. او هغه هسپتال چې هسپتال نه وي، هغه هسپتال چې پکې ډاکټر نه وي، هسپتال د څه شیز دی؟ نو ګورمنټ هسپتال د غریب خلکو لپاره د ګورمنټ جوړ کړي. خان سړی خو به پرایویټ ته ولاړ شي، هر هسپتال ته تلی شي. خو نن زه تاسو ته د غریب سړي د هسپتال خبرې به تاسو ته کوم. نو دا هسپتال چې ډاکټر پکې نه وي او هسپتال نه وي، سم علاج پکې نه کېږي، نو موږ انتظامیې ته کمپلین کوو. انتظامیې چې کار نه کوي، زموږ ټول ښه سترګه بیا په صحافیانو ځي. صحافي د خپل عین نه راځي، د ستاسو غریب خلکو لپاره راځي. او هغه غریب خلکو لپاره جنګ کوي چې کم سره بد کار شوي. خو هغه صحافي سره څه بد وشي، کله چې په ښه کار هغه ښه کار کوي او بد ورسره وشي، تاسو به څه کوئ؟ احتجاجونه به کوئ. زه به نن تاسو ته خبره کوم د الف خان شیرپو. هغې چې دی تلي هغې سره تشدد شوی دی. هغې په هسپتال کې ماشوم صحت د وجې مړ شوی و، هغه پکې کې ډاکټر نو هغې تلي احتجاج یې کوو، د هغې د خلاف رپورټ یې کوو. خپل انځر نو راغلی، ستاسو د خلکو به ورته ویلي وو، هغې ورته راغلي وو، ستاسو په وینا راغلی وو. او هغه خپله هم زړه غواړي چې د غریب خلکو هغه خپله غریب خلکو مرسته کول غواړي. بل کو هغې صحافي سره تشدد وشي، کنځلې رټې سپېرې ورته ووایي، تاسو به څه کوئ؟ نو تاسو لږ زه به تاسو د غونډو څلور MP ګان یو دوه MLA ګان زه به یې ته ویل غواړم، تاسو د یو MS سره وګورئ، الف خان کاسرو ولېږئ. تاسو د یو MS دپاره دا غونډه 400 پرېږدئ، دا غونډه 400 د عوام پرېږدئ. تاسو لږ د دې سوچ وکړئ. دا نن د یو کس ته شروع شوی دی، په نورو به هم ځي. تاسو زموږ سوچ وکړئ چې موږ غټ شو، خو زموږ صحت خراب شو، موږ به هم نه پرېږدي. موږ سره به هم بیا علاج کېږي، ډاکټر بني، هسپتال بني، مزې کوي، فیس ورته میلاوي، خو صحت ختم دی، صحت ختم دی. نو تاسو خپل د ماشومانو باره کې سوچ وکړئ. دا لکونه خلک هسې ولاړ دي، د څلور MP ګان او دوه MLA ګان زه ته ویل غواړم چې هغوی الف خان کاسرو ودرېږي او مرسته وکړي. زه ورسره ولاړ یم، ما ورسره مرسته کړې ده، تاسو ورسره ملاتړ شئ. ستاسو سپورټ پکار دی. موږ انشاءالله دا دومره احتجاج هم شروع کړی دی، دا نور به هم کوو. موږ شروع کړی دی او دا نور به مخکې بوځو. د دې ستاسو دپاره، ستاسو د دې یو کس تاسو دا مه وایئ چې دا بل کس شر شوی نو تاسو به یې پرېږدئ. بل کس شر شوی دی، یو روز به تاسو سره وشي، بل کس دا خبر کله مه کوئ. نو تاسو لږ او په سوچ وکړئ چې بد یو خو راغلی په ښه کار دپاره، هغه سره یو تشدد وشو، بل بیا FIR وشو. نو دا تشدد دا کنځلې کافي نو دا FIR پلا کېدو، FIR پلا کېدو په ښه کار راغلی و. کوزه لکه دا پکې د دې هسپتال مسله نه وه، دوی به خپله الف خان کاسرو ته ویلي وو، وایي راځئ موږ تاسو سره مرسته کوو. خو زموږ په دې هسپتال کې څه چل دی، موږ به خپله کس بوځو، خپله به کس چې چا څوک مړه شوي دي هغې به د هغې سزا به ورله ورکوو. خو څه نه څه چل ای نو ځکه مسله جوړېږي که نه. نو دا وجې ده تاسو الف خان کاسرو سره مرسته وکړئ، زه هم ورسره ملاتړ یم، تاسو هم ورسره وشئ، د دې لکونو خلکو سره تاسو هم یو ځای شئ. زه به د دې MLA او MP ګانو ته وایم چې تاسو ډېر زیات د معیشۍ کار کوئ، د غونډو سترګو تاسو ته دي، تاسو د ظلم مرسته کوئ او د حق د ښه صحیح طرف مرسته نه کوئ. نو لہذا خپل قبله سمه کړئ، د دې به اجر تاسو ته میلاویږي. لږ په دې دنیا کې هغو کې ښه کس سړی شئ، بیا به په ای جهان کې د دې سم نه میلاویږي. تاسو د ای جهان سوچ وکړئ، د دې جهان نه کو چا نه یېرېږئ، د الله نه ویېرېږئ، الله پاک شته. تاسو خپل قبله سمه کړئ، نو بس غونډ به سم شي. بیا به څوک دومره هغه نه کوي، همت به نه کړي چې دا کار دوباره وکړي. په راتلونکي وخت کې به تاسو ووټ غواړئ، په کم مخ به ووټ غواړئ، بیا به خلک تاسو له ووټ درکړي. تاسو چې څه ښه کار هم کړي نو ووټ به ته میلاو شي. دا نه چې د ووټونو د پیله ښه کارونه وکړئ بس خلک هم خوشحاله کړل. تاسو اوس په بیس کې چا ښه کار وکړو هغه ګټه والا دی،
هغه ګټې والا دی. صرف د خور لپاره مه کوئ، د سم اصلي کار لپاره. اصلي ګټه هغه کړې ده چې په خپل وعدې باندې هغه وشو، خلک وایي دا به وکړم او دا ځایونه به وکړم او د هغوی ظلمونه بند کړم او د هغوی ظلمونه هغه دي صحافیان چې ووټونه هم د MNA ته هم نه دي ولاړو، دا کارونه یې روان کړي، دا ظلمونه ودرېږي. دا خو هسې خبرې کوي. انشاءالله تاسو ته هدایت درکوو چې تاسو سم شئ. دا غوړ خلک به بیا څومره همت نه کوي دا دومره کار چې هغه چې وکړي. هسپتال د ستا په وخت کې شړ شوی دی. هسپتال